پښتونخوا خلک نثارباز ته ډېر خوشحاله دي. نثارباز ته د خلک خوشحاله نه دي. د نثارباز چې کومه بیانیه وړاندې کوي دغه بیانیې ته خلک خوشحاله دي. دا اوس ښکارېږي چې پی ټي ایم که دې قامي عدالت نه به څه ګټې راوړي. که څوک دا خبره کوي چې امن پاڅون باندې سیاست مه کوئ واده دا ډېر زیات بېتوکي خبره کوي. په دې وخت کې پښتونستان بحث کول د سوشل میډیا باندې د سیستم په کوم نظر ګوري او یا د پښتونستان څه دی دا به څنګه جوړېږي. اسلام آباد اشرافیه او د پنجاب اشرافیه به چې کومه دی ټول عمر لاس پنځه غوړ ته چې کوم دی دا غوړې ساتي او د پښتنو وینه وکړي. پښتانه اوس ورځ تر بله بیداري ورځ تر بله چې کوم دی په خپله مقدمه پوهېږي. د باجوړ کې دا بدقسمتي ولې ده چې کله الیکشن یو نه یو مرګ کېږي او هم د کینډیډیټ چې کوم سیکیورټي فورسز د پنجاب دپاره دي خو د پښتونخوا دپاره نه دي. چې کوم انټلیجنس ایجنسیانې د پنجاب دپاره دي هغه د پښتونخوا دپاره نه دي. چې څنګه په پنجاب کې امن قایم کړی دی داسې امن په پښتونخوا کې دوی ولې نشي قایم کړی. تاسو څه ګڼئ چې که اپریشن نه کېږي نو بیا به د دې حل څه وي؟ سهار یې کم پوسټ لګولی او مازدیګر یې کم پوسټ لګولی. دې ته ډېر زیات چمتو ناست دي. په دې ډېر زیات فکر او فوکس دي. په دې فوکس نه وي چې دا ترهګر د کوم ځای نه رال کوم ځای کې به واردات کوي ترهګرو مخنیوی څنګه وکړم. د وسایلو دا مقدمه مو تاسو څنګه د غوړو ډبه اخلو که د ماچس ډبې اخلو نو پاکې بلا ټیکس ور یو داسې شی نشته په پاکستان کې چې پاکې موږ ټیکس نه ور او د هغه ټیکس لویه برخه یعنې 300 ارب روپۍ دا زموږ په سیکیورټي باندې خرج کېږي. بعضو خپله بیانیه ولاړ پاتې شي په دې را روان 4-5 کاله کې چې کله تاسو د پارلمان حصه